بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب اتباع الجنائز من الإيمان. ومقى ظريف شغري مناسبة كتاب الإيمان سرقوا ذلك الواضح وغرض الإمام بخاري رحمة الله عليه رسم مرجع أوان جريد مرجع أوان طاعت پیدا نرسی. امام بخاری رحمة الله علیه وینا دا جنازه او دا اتباع و شعبه د ایمان دا دومره پیدا رسی دا لګور شعبه من الایمان. او بل امه قانون خبرې پکې معاد کړه چې رعایت کوي د شعبه د ایمان، ترغیب ورکوي د اخلاص او دغه د وهم کوي چې ناشیدا خمسه. ومولانا شیخ حافظ ابن حجر رحمة الله علیه یو نقطه لیکلې ده او هغه نقطه دا ده چې امام بخاري شعب تقریبا ختم کړل، بس دوه پاتې دي. وګوره یو دا دی اتباع الجنائز من الایمان، دا یو شعبه ده. او ورپسې بیا یو وروسته باب اداء الخمس من الایمان، دا دوه شعبې پاتې شوې. نو تقریبا عد شعب ختم. محافظ فتح الباری کې لیکلي دي وې دی ولې رسلو کړل. وراجو یو خبر هغه کې یو د تزکو حافظ ابن حجر وې دی ذکر رسلو کړل چې جنازه په اخر کې کېږي. انسان چې کله مړ شي د جنازه کې، نو جنازه د انسان په اخر کې لوستل کېږي، د دې وجه نه دا په اخر کې راو. او اداء الخمس من الايمان، خمس د غنیمت صدا غنیمت ال حاصلېږي. غنیمت څوک مړ کې او غنیمت پته وایي هغه د مرګ نه پس یو شی تاسو ملو شو د کافر د مرګ نه پس وې ځکه دا دوه شعبې رسو کړي. دا حافظ لیکي جنازه په اخر کې ادا کېږي چې تړي مرشي، دا شعبې ذکر رسو کړه. او دا ول خمس کې غنیمت ده او غنیمت عموما کې نه لګاو اله سړی اخلي کې بل مړ کې دا په جنم چې خلک غنیمتونه اخلي خو کامي دي. اکثر من خبره قتیلا بلو سلبو سړی ملک غنیمت په دیواله وی دا دواړه شعبې رستورو. دا خواږه لیکلي دي. اول الذي يظهر لي زما ذهن ته کوم خبره راځي هغه څه شی دی ادا دی چې دا جنازه او د مرګ د یو کس نه پس کېږي. یو سړی مړ شي او دا جنازه کې سړی مړ شي بالکل. نو دا یو داسې عمل دی چې د انسان د مرګ نه پس دا عمل کوي. یو انسان به مړ شي دا هغه د پس پکې په دې اړه اتباع او عموما سړی یو جنازه کوي. دا دوه او درې او څلور ډېر کم دي یو جنازه. او اداء الخمس من الايمان چې کله خمس اخلي دې کې زیات تاخير شو. ولې ځکه دا د یو کس د مرګ نه پس نه، دا یو جماعت ته مرګ. او مرګ دوه قسمه دي، یو حقیقي مرګ دی چې دشمن دې مړ کړ او غنیمت دې واخیست. یو حکمی موت دی، حکمی موت دا دی چې ابي وتختاوه وطن دې واخیست. نو ګوره په نسبت د موت کې دا جنازه لګا یو کې دا اداء الخمس کې زیات اماتت ته اشاره شو. جاته اشاره شو لکه تعمیم شو پکې زیات اماتت ته اشاره شو. یو پکې نبوت کثیره مړي او دیم دا دی چې کله نبوت کثیره مړ نشي او حکمي موت هو هغه چې تاسو غنیمت واغسته ده. نو په دې وجه نه لري دا ماده خپل طرف نه وي. نو حافظ د قوجه لیکلی دا اتباع الجنائز من الايمان. جنائز جمع جنازه تودا جنازه څه ته وایي؟ نو باندې اختلاف دی. تو کوجی جنازه هغه میت چې په پروت د کم سریر هغه ته وایي په فتحې د جیم، او په کسرې د جیم سره میت ته وایي. کسرې د جیم جنازه میت ته وایي او فتحې د جیم سره هغه کټ ته وایي چې مړ په پروت دی. او تو کې بلا کس وایي چې جنازه هغه میت ته وایي مړی دا، او په کسرې د جیم سره هغه کټ ته وایي چې مړی په پروت دی. بهر کې څه خبره دغه نشوه چې
څوک دا عکس وایي اتباع د جنایزو من الایمان دا شعبه د ایمان دا او زکات سره متصل ذکر کړ زکات حق د فقیر دی او دا جنازه حق د میت دی زکات حق د فقیر دی جنازه حق د میت دی هغه سره ذکر کړ وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي دا منجوف د دې نکره ښا د نکره بلاره دی احمد بن عبد الله ابن علي ابن منجوف نو نکره د نسبت کېږي منجوفي وته وایي او دا بصري راوي دی ټول روات تقریبا بصري دي سوا د ابو هريره قال حدثنا روح بابا الكريم عوف حسن البصري محمد بن سيرين هذا نقل في حضرت ابو هريره رضي الله عنه النبي عليه السلام قال فرمى من اتبع كتابه جنازه مسلم من جنازه مسلمان وذكر دلته کې چون کی جنازه اضافت مسلم ته شو نو بل اتفاق ته شریر مراد دی اکټ مراد کټ مسلمان مسلمان کې پروت کنه دا کټ اتباع په اله کې جمع پکې جمع پکې دي پکړ څو سره مثلا بالاتفاق کی اضافت مسلم ته شو مسلم ته بالاتفاق ته شریر مراد دی ایمانا د جهت د ایمان نه او احتسابا د جهت د احتساب نه احتساب معنا مې طلب د ثواب ولا وکانو دا سړي معه د مسلمان سره حتی تر هغه پورې یصلي دې منځ کې علیها پر جنازه باندې جنازه چې کې منځ کې وصلي کې په کړي پکړ کې پروت نو کټ پاتې راځي حتی یصلي علیها په دې طریقې جنازه مېت کې پروت دی یا حتی یصلى علیها څونه ویل او یفرغ من دفنها چې دا سړی فارغ شي د دفن د جنازې نه یا یفرغ صيغه د مجهول چې فراغت راشي من دفنها یا سوال کوا دلته ور جنازې نه مراد موږ غسریر وغي سریر کو نه دفن کوي او اذا فتح ادنا ملابسات او اطلاق د جنازې په میت کې نو فانه دا سریر کې هو فقیر د اجرنا بقيراتين په دوه خیرات قیراتین تسنیه د قیرات څه ته ویل کېږي قیرات چې دا اهل مکه او پنځ باندې محشید نصف دانق لیکلې دي محشید څو لیکلې دي نصف دانق لیکلې دي او دا اهل مکه او پنځ د دینار تلويشتمه حصہ ده د دینار تلويشتمه حصہ ده او د اهل العراق او پنځ باندې د دینار شلمه حصہ ده د دینار د اهل مکه او پنځ تلويشتمه حصہ ده او د اهل العراق په نس د دینار شلمه ایستلا او د درهم دولسمه ایستلا او د بیره د پښتو کې وې مطلب په دې درهم او دینار د زمانه کې ایستل نه نو متوسط تیزور بشراواله اور بشری دی جاو شعیر کې ورته وي متوسط چې نه لري غټ نه وړي متوسط تیزور بشراواله دا غي مقدار تقیرات ویلي خلاص شو خبره قلت اغه قیرات نه مراد كل قيرات مثل احد هر قيرات د احد مراد او مولانا صاحب د احد غر دا تقریبا 1.5 مل 2 مل کې برابر اور د پلنم دې یو غدم دې او دا خیاو غر په دا یو ځای کې نږدې وسره نور نشته نور غرونه وسره شته لري وجه تسميه بعض علماء احد چې وتوي په دې وجه وجه دا واحد دی احد متفرد دی واحد او بالکل مخامخ چې د مسجد نبوي نه راوځي نو مخامخ ته توحد کارینن ان شاء الله په جلد ثاني کې راځي كل قيرات مثل احد ومن اغت صلاه جنازه منذ عليها پر جنازه باندې او ثم رجع بها واپس قبل ان تدفن مکه دا غیر چې د پد شي بس منذ قرا تفصیل دي ځان نه کو نو فإنه دا چې واپس کیږي د اجر نبی قيرات په یو قيرات اوس امام بخاری کوم نه ترجمه الباب باسي من اتبع جنازه مسلم ایمان چې باعث پر جنازه ایمان دی نو شعبه عظیمه دی ایمان شو کنه جنازه سره پاره چې زما ایمان دی پاله او د ایمان در رسول دی او الله د خپل رسول په واسطه باندې مطالبه کړی دا نو باعث به ایمان شو نو شعبه عظیمه دی ایمان نشوا خلاص مولانا چې دې کې یو نقطه تاسو ته ما ویلې وکړه تاسو یاري ما وی ایمان کې د جنازې د منافق له احتراز چې کوم څلې منافق وي او جنازې د ایمان د وجه نه دي ادا صدیت د وجه نه بزي ضرور ولې د وجه نه بزي د قومدارې د وجه نه بزي بلې وجه او احتسابا کې احتراز راغی د مرائینا د ثواب د پاره نه دي ریا د پاره دي مسلمان خو ریا لري بلکې د بل کې احتسابا کې احتراز راغی د جنازې د اخونا
حقیقت دا مبالغه نه کومه ولې ځکه هغه ثواب له نه دی هغه سات لذي کاره خبره اسقات لذي یعنی چې پته وته ولګي چې غریب دی والله کول او چې پته وته ولګي چې شی مضبوط دی خان دی نو ته یو بل ټلیفون باندې کوډ ورډ استعمالای چې پروت دی چې مضبوط مړی خاص دی اجازه ده او چې دا چې متوسطي په څنګه دی دا موټر او چې دا څه بیکار کنا الکه وی راځم وی سیکل پرې وته دي دا ګور دا وی خپل مخفف الفاظ دي یو بل څه په اصلاح ورکړي زمون کلی کی جنازه لکه تاسو کلی غیر کومه سیکل جګه خبره مطلب چې مراته ته پکې ستاره نه او چې متوسطي جنازه اعلان کړه ک موټر جګه درې اکسیډنټ شوی او چې خپل اباري جس کړو نو دا د خپل الفاظ دي ناوی زیاده خاص تپارا نو احتساب د کوم نه شو احتسابا مولانا بنجګر سے یو ځل خبره کوله هغه وی جنازه کې چې کم خانان ولاړ دي خو هغه جنازه نه کوي او د سینې نو جنازه به څنګه او پودری کې به ودسته او چې کم ورکی مولیانی هغه خو خاطر او چې کم عوام الناس هغه ثواب ته پاره نه دی هغه دې زما مړي راغلي زو دغه کده نو خان جنازه نه کړو یو بیا دسته مولا خاط لته دي عوام الناس بل برادرې لته دي نو جنازه یو پړچا هغه خو به دا وی د باغ نه هم دا راځي ها هغه به د اوس راغی او د اوس راغی او د اوس لا بهر کې احتساب نه معلومه ده باعث ایمان شو شعبه د ایمان احتساب دا للمسلم على المسلم ست مسلمان په مسلمان حقوق دي یو حق دار يتبعه اذا مات چې کله دې مړ شو اتباع دي جنازه دې ور باندې کی دا د مسلمان حق دی ثواب ته پاره کوړې دوی اجر دي پکې مولانا سے مناسبت خو واضح شو رد راغي په مرجئه او باندې هم چې تاسو وایي توعد فائدہ نه رسي دا ستې فائدہ نه ورسته وجد وقيرات ثواب دي او یو قیرات دګيږي بچا یو د حضور ورته نو فائدہ څه دی په دا خو باغی باندې راشو او یو شعبه ته توش نه اهم شعبه او حدیث نه یو څو مسائل او دی غي تلک متوجه شي یو دا چې د مسلمان جنازه به کې د کافر باندې جنازه د مسلمان بلکې علماء لیکلي چې کافر د لپاره دعا د مغفرت کفر دی کافر د لپاره دعا د مغفرت ولې کفر دی ځکه ستا نصوص او انکار لازم دي نصوص وي چې د کافر نه بخا الله او ته خدای وی بخي معلومیږي دا چې ته د هغه نصوص نه منکر چې په کوم نصوص کې عدم مغفرت د کافر راغلی او جنازه کې دعا ده اللهم اغفر لحينا وميتنا دا او ټول اموات واغستل خدای کوم ته مراد دله سفارش کې او ګورې ما د تمخ کې ویلو چې د عبد الله ابن ابي رضی الله جنازه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت عمر رضی الله عنه باندې کاو نو د عبد الله ابن ابي جنازه ګورې مخ کې د منع نه و هغه وخت کې لا د دین ممانعت نو شوي ورسته د ممانعت راغلي لا تصلي على احد منهم مات ابدا خلاص شو جنازه مسلمه او دین هم دا معلومه شو چې سبب د ایمان وی باعث ایمان دی او دا معلومه شو چې باعث احتساب د ثواب د لپاره وردا لیکن مولانا صاحب زموږ یو لویه مسله ته معلومیږي او ان شاء الله دا په کتاب الجنائز کې راځي هغه لویه مسله دا ده چې د جنازې نه وروسته تل بهتر دي که مخکې تل بهتر دي نو شافعي صاحب رحمت الله علیه وی جنازې نه مخکې تل بهتر دي هم کې اختلاف شته او زموږ پولیس جنازې نه وروسته تل بهتر دي نو من اتبع جنازه مسلمین زمون دلیل شو اتبع کله ویل کېږي چې تمخ رواني ترست روانه نو دلایل په خپل باب کې راځي من اتبعنا معلومیږي چې جنازې نه وروسته تل افضل او بهتر دي دا یو شی وکانه معهونه ترغیب معلوم شو جنازې نه تر مراده جنازه په وکا او دفن کې شریک شه یا پروغا دا یو پروغا او ثواب هم درته او که دفن نمخ کې دی وقاله نو بیا یو قیرات ثواب کې یو قیرات مثل احد دی دا د دنیا قیرات ته نه مراد نو حدیث دا معلومه شو ترغیب ورکړي چې در مراده دفن کې تدفین کې شریک شه
او که تدفین نه مخکې برالی نو ثواب دی وشو داسې معلومه شو. اوس بلار تابعه دا ضمیر له چاته راجع دی دا روح ته متابع دی د روح عثمان مؤذنه. قال عثمان وی حدثنا عوف مشارکت په شیخ کې راغی چې عوف دی مشارکت په شیخ کې راغی چې عوف دی ته متابعت تامه وي. صرف دومره فرق دی چې وختي سند کې روح چې وی نو د عوف دو استادان ذکر کوي حسن بصري او محمد ابن سیرین او دلته صرف دی یو استاد ذکر کوي چې محمد ابن سیرین عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عوف نحوه حدثنا عوف نحوه بشان دا روایت تراو نحوه کې فرق میں کړو چې الفاظ د دواړو یو بل نه جدا دي مفهوم کې مشارکت دي او کله نحوه په دې مثله ویلو چې حدثنا عوف نحوه مثل روایت روح مثل روایت روح نو بیا به ما دا مطلوب چې مفهوم او د دواړو کې مشارکت دي ذوق مخکې دال شواب وقال المولد يتنزل ثلاثين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كله بقام الشفاء على الإمام النبي الحق يقول أنه لا إمام يبيع من كهيئة يسوع وأن يقتل ما خطأ بنا قول ولا تملك بنا منافع وقال يحضر بنا الإصرار على التقارب والرجل من الزوج من قبل الله تعالى أن يصيب على ما فعله ويعرفه به قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا قول عن سعيد قال سألت أبا بكر عن المشرك قال حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب المسلم يحضره وكتابه باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. مولانا صاحب ته دوه خبرې کوم یو شرح د ترجمه الباب او دویمه خبره غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د انعقاد ترجمه الباب دا دوه خبرې او دریمه خبرې ضرورت نشته ادا چې مناسبت د باب کتاب الایمان سره سره اخو واضح ده. خوف المؤمن مؤمن ماخوذ د ایمان نه خلاص شو د مناسبت د کتاب الایمان سره نو شرح ترجمه الباب وکړو او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د انعقاد ترجمه الباب سره نو غرض یې معلوم د خو پیګي وپیرستو یو غرض یې دا دی چې رد کوي په مرجئه او باندې دا غټ غرض او دویم غرض یې سره یو بل فرقه تیر شوی د جاغه ته فرقه احباطیه وای اذان یو فرقه ده دلته امام بخاری رحمت الله علیه هغه فرقه باندې رد کوي. فرقه احباطیه څه ته ویل کېږي؟ احباطیه دې ته وایي هغه وی چې ګناه دې او کله بس نه کیړه ختم شو ګناه سره مکمل حبت دا حسنات راځي او موږ دې نه یو قائل زموږ مذهب کې تفصیل دی هغه راځي. نو فرقه احباطیه مسلک دا دی چې ګناه دې او کله بس نه کیړه ختم شو ګناه سره نه کی ختمه کی. نو امام بخاری رحمت الله علیه پاغیرت کوي چې خوف المؤمن ان يحبط اذا يرى ساته چې ختم نشي ختميږي نه چې خامخا ته ګناه او کې ونی کی ورته ختم شو او خوف يرى ساته ولي يرى ساته اسنا دا ګناه مغزشي کفر تنو بیا بحبت راشي نفسي ګناه سره حبت ناراضي په احباطيه فرقه کوي او دا ګناه مفضی نشي کفر تا نو چې کفر ته مفضی شو نو حبت براشي. یو نقطه ده ان کې واچو دلته کې باندې وخت یو ګناه په نفسه حبت نه راوړي او دا ګناه کله مستلزم شي بل عمل لا هغه عمل سره حبت راځي. زموږ علماء دي نفل خامخا کوي او چې څوک نفل نه کوي من تهاون بالنوافل تهاون بالسنن من تهاون بالنوافل تهاون بالسنن چې نفلونو کې سستی کوي دي سنت نه چې سنتونه پری دي نو من تهاون بالسنن من تهاون بالسنن چې په سننو کې دې دغو کې تهاونو ور الاولې دا نفل مکمل دي د سننو د لپاره سړي نفل کې سنت خامخا دا سنن مکمل د فرض دي چې سړي فرض کوي سنن کوي چې په فرض خامخا کوي. نو من تهاون بالنوافل تهاون في السنن یا بالسنن او من تهاون بالسنن تهاون بالفرائض هغه فرائض کې تهاون کوي. ومن تهاون بالفرائض يقع في الحق سلب منه المعرفه
چې فرض کې تهاون کې سلب منه المعرفت ومن سلب معرفته يوشك ان يقع في الكفر. ور خبر کم دې تاول دې من تهاون بالنوافل تهاون بالسنن من تهاون بالسنن تهاون بالفرائض من تهاون بالفرائض سلب منه المعرفه. اگر فضل کې د ایمان او د الله او د رسول او د الله د وحدانیت او د قدرت او د الله د اوصاف او معرفت به ختميږي. ولې ذکرین پیدا کیږي. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. چې کله سړی ګناه کوي په دې او توبه کوي او فرض نه کول ګناه ده کنه لوی ګناه ده ته بل یو ځای پیدا کیږي چې بل دې پرې خو دار نورم ځي چې بل دې پرې خو دار نورم ځي چې بل دې پرې خو دار نورم ځي ورو دار ځي نو خالق دې دا الله دې ختم الله على قلوبهم خالق الله دې خو کاسب سو چې چا د وجه نه دار پیدا کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دلته یو بل اشکال ختم شو. بعض خلک د عوام دې اعتراض کوي ختم الله على قلوبهم چې الله ولا فضل مهر ولاګاو نو د دې غریب څه ګناه ده مهر باندې لګول الله دا غي جواب نه وکړي چې خالق د مهر الله دې او سبب دا بنده دې د ګناه وکړه نو الله مهر لګا سبب ګناه نه کول الله به مهر نه لګا. کلا بل رانا على قلوبهم فاعل درانا ما يكسبون دې نو حاصل د مسلې څه شو ورور دا ځاتیږي ضرورت ورته چې ټول شي نو معرفت قدرت عدد چې ضرورت صفایه کینه کې بتا د خپل مخکل افکاری د څومره صفایینا او چې کله کینه خړه شي خیره نشي تور شي کله خپل مخ نه خای دغه رنګ بوتل چې څومره شفافي نو به ورته شفافه شي او چې بوتل خیرن شي خړ شي نو به تاسو چرم شفافه نه خای د دې صوفیو د دې اذکار او فائدہ د خلا چې دا ډول صفا کوي چې شیشه صفا شي شیشه او دا ډول صفا شي صفا نو تاسو په دې الله د قدرتونو عکسونه صفا کوي دا عینک چې دا شته له صفا ده نظر به صفا او چې کله دا شیشه خیره نشوا نظر به ما صفا نه دی د څنګه په دې ډول باندې د نظر کې قدرتونو اعلی الله صفات د باری تعالی نو چې د زړه شیشه دې پاکه نظر به په صاحب کو لګي د زړه او کله زړه شیشه دې خیره نه ځان چوي په دالر مثال تما دا عینه دې دیتا وره اگر مرآت پرې دا دې تا وره دا چې څومره صفای زمانه نظر وصفاله او چې دا څومره خړی او خیره دې نظر ما باخیره نه لګي او چې تا کتور چې نظر به زمانه لګي د قرانګي په ځل باندې موږ نظر چاته کړل سبب دې الله قدرتونو تعالی الله اعلی او تاسو موږ په سترګو نه ښکاریږي نو چې زړه څومره صفای نظر باندې صفای او چې زړه دې خیرنیږي نظر باندې خیرنی دی وجنا ما د سمک حدیث ویلو نبی رسول الله فرمایي ان هذه القلوب تقطع كما يقطع الحديد ګوره دا کېږي نو حاصل د مسلې ته جو چې څومره فرض پرې دې معرفت طلب شي ولې دا سبب د معرفت طلب دی معرفت د الله اعلی او د الله قدرتونو په دې سترګو ته نه ښکاري نو سبب د معرفت څه جو طلب پیرن شو نو یوشک ان یقع فی الكفر من طلب معرفته بمعرفت طلب شو ولې ذکرن شوی دی نو یوشک قریب د ان یقع فی الكفر نو فرقه احباطیه سوی هغه وایي چې ګناه سره نفس حبت عمل لري موږ نفس حبت عمل نه لري او یرا اشتا خوف د مؤمن د عمل حبت لفظ خوف راغی ولې ځکه دا نفس عمل سره حبت تنادي خدا عمل کله مفضي شي چاته مفضي شي شابه دا مفضي شي کفر تا او دا د دې مثالونه خېما دا عمل کله مفضي شي کفر تا چې کفر ته مفضي نو کفر سره حبت ټول اعمال راځي ورته راځي کله هي فرقه اثباتيه او دا بل مر سره وایا يرد په مرجئه او دي مرجئه وي چې دعاء ضرر نه رسي خبيث بچیا ضرر نه کفر ته سړي رسي ته ضرر نه رسي خبيث بچیا ته ضرر نه رسي حبت عمل راولي عمل د اجور او د ثوابونو راولي او ته ضرر نه رسي په دوړ پر پورا شو څنګه شو راځه په فرقه احباطي ادارنګ راځي وي چې سړی ګناو کې بس عمل حبت ګناو کې نیکی دا ضایع شولا امام بخاری وینا عمل بنا حبت کېږي نیکی بنا ضایع کېږي او کله دا عمل مفسد ګرځي کفر تا ورا خوف لفظ وي نه وي چې يحبط عمله خوف راغی يرك وجه حبط را نشي يرك ونور حبط ناراضي
ولې دا عمل باندې موږ چې کفر کو به سره بیا حبت راځي او په مرجئه او باندې رسنګ جوړته وي معصیت ضرر نه رسي دومره ضرر رسي چې حبت عمل راولي عمل د ثوابون راولي نه یره کېږي چې دا په موږ چې کفر ته حبت عمل براشي معصیتونه خطرناک شی دی او شرح ترجمه الباب دراشه خوف د مؤمن یره د مؤمن معنا دار باب د ينبغي نشو یعنی من شان المؤمن ان يخاف من الحبت شان د مؤمن دا چې دی او یریږي د حبت عملنا ينبغي للمؤمن خوف د مؤمن د باب د ينبغي نشو مناسب دی مؤمن لرا یا شان د مؤمن دا دی ان يحبط اذا يرأ كذا مؤمن ان يحبط عمله اذا حبط فشي عمل لدو تبلا يشعر فتن لگی دی بنی خبر او عمل بدای شوی بی اس مولانا سے پدی لگزان کوئی کا حبط پدری قسم دے یو دی حبط دا اولویت بل دی حبط دا ثواب بل دی حبط دا اعمالو تو قسم نشو یو حبط دا اولویت تے دا صرف تکمله دا مقام در تکم تکمله چکتا ذہن تا خبر واقعی شی یو حبط دا اولویت تے بل حبط دا ثواب دے بل حبط دا نفس عمل حبط دا اولویت پس باندې راځي یو اولا شی چې حبط شي چې آداب ترک دي آداب دې ترک آداب نو دا اولویت ختم شو لکه مثلا منځ دې وکړه خدان لده وکړه سستی دې وکړه رو رو کېدل چې ورته جمع در نشوي وا سستی دې وکړه نو سونا اجور دنا لال اولاد الحق دغه پرې دا دا سی وایا چې ارتکاب در نه اوشي د کراهیت تنزیهی سمې وی ارتکاب ته جاو چې د کراهیت تنزیهی اولاد الحق ثانه چې کوم اولویت پکارو اولاد الحق لکه مثلا اکل قائمن دی وکړه دا مثال دویم د حبط د ثواب چې نفس عمل نه دي او ثواب در ختميږي لکه په ارض مکتوبه کې دی مونږ نفس عمل باقی پاتې لري ولدي عمل چې کوم ثواب وغدو نشو یا دا غصب پچاله دی اوس یو قرباني وکړه نو غاړه دی فارغه ټول چې دی وشولا لیکن ثواب لا حبط شو او دریم حبط تچاري مولانا صاحب د نفس عمل اپ سبا درځي نفس عمل یا په کفر راځي کفر سره څنګه چې ایمان درولو د کفر اعمال دال ختم شو د څنګه چې سړی مرتد شو الله دې مسلمان اوساتي ټول اعمال دال ختم په کفر راځي او دویمم درته وایم په کفر هم راځي او په محظور هم راځي په محظور باندې هم راځي لکه مثلا مثال بدر کوما تامونس کاو او په منځ کې د عمل کثیر صادر شو منځ کې د نسجه صادر شو عمل کثیر نفس عمل لا ختم شو او حبت ثواب کو ډیر یاد مثالونه اخو پرې دا اخو حدیث کې راځي چې کم سړی سپي ساتي سوا دا غدرو قسم کلابونه روزانه د عمل نسه کمیږي خیرات کمیږي دا څه کنه دا خیرات له خیرات نه دی خیرات کمیږي دا ثواب نفس عملنا د عمل چې کوم لوی ثواب دی غرور ختميږي نو حاصل څه شو یو حبت د اولاد هغه په آداب په تر ختميږي یو حبت د ثوابونو دی هغه مثال من دل درکو او یو حبت د عمل دی نو حبت د عمل بسرا دی تراتو سوایا یو په کفر راځي بل یو په کفر باندې راځي بل په چا راځي بل په یو محظور راځي او دل تراشه مولانا صاحب زمونږه دلته یو بل نقطه ده وهو لا يشعر دینه دی خبر دلته یو بل بحث علماء دې چیرې دي او زمونږه نووي لیکلي نووي وی دی لا يشعر نه دا معلومیږي چې کم سړی قصدن کلمه د کفر اوي او د عمل لا ختم شو خو که خطأ انسان خطا شو او د خلینه کلمه د کفر صادره شو خطا شو نو بیا دې نه کافر کیږي عمل نه حبت کیږي لا يشعر نه معلومیږي عمل به حبتي وهو لا يشعر دي غریب تپته نه لګي نو دي لا يشعرنا او د خطا کوم تیر وتم لا يشعرنا سمالوميږي شابه د خطا شم نووي سوي وې کلبا سړی کافر کیږي شابه چې کلمه د کفر د خلینه اوذي قصدن او که کلمه د کفر د خلینه قصدن او نو وتل خطا ان او وتل نو پدی باندې نه کافر کیږي نو علامه فرمانی برات کړی دی ودا خبره د خطا ده تنوي باندې
بلکې نووي دعوه د اجماع کړې ده دا دعوه د اجماع د خطا ده په کلمه د کفر کده سړینه قصدن د خلینو صادره شي او کدا کلمه د کفر خطا ان صادره شي سړی کافر کیږي او د امام بخاری د صنیع نم دا معلومیږي هو لا يشعر دنه خطا ان دا کلمه د کفر او د عمل محمود ته دې په کوی نه دی دا قرباني کرت کړي کنه به باندې ویږي علماء په دې د نووي خبره راځي حدا ما سره د دلیل دا تاسو نووي سوي شابه شارح د مسلم هغه وی ک کلمه د کفر د خلینا اوتلا قصدن نو سره کافر شنو عمل حبس شو او ک کلمه د کفر د انسان د خلینا خطا ان اوتلا بیا سره نه کافر کیږي عمل نه حبس کیږي او په دې اجماع ده او کرمانی چې د شارح دغه پیراد کوي سوي هغه وی ک کلمه د کفر د خلینا قصدن اوتلا او ک خطا ان اوتلا نو سره په کافر کیږي فکر حسن وی که خطا وی د امام بخاری د صنیع نه معلومیږي هو لا شعور د پوینه دی او د کافر شوی دی حبط عمل راغلی دی نو خطا ان د خلینا وتل ده لیکن دا د نووي خدای کرمانی خبره ټیک نه ده دغه مثال خطا رفع عن امتي الخطا والنسيان یو دا خبره دی چې واچوا بل دا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج خطايا فلتان معذوره دي خطايا کی د دنیا بعد احکام مرتب کیږي دا زمانہ ځکه قد خطايا وسړي وکړو دې به تدیت ور کوي لیکن د خدای په مؤاخذه پینشتا ما جعل عليكم في الدين من حرج نمبر 1 نمبر 2 مثل لا يكلف الله نفسا الا وسعها نو خطايا کې استاد وسط خبره بار او دلیل ما سره هغه وګد حدیث مولانا صاحب چې نبی رسول الله د توبې مثال ورکړي چې سړی په ځمکه صحرایي کې وي یاد لري دا یو سړی د صحرا ځمکه کې د سره اصل دی پاغې د ماکولات هم دی پاغې د مشروبات او په صحرا کې دوی یا مهلکه ځمکه ته تلې ځنګل ته الته اسعود رو دی د شو چې را پاتې تاسې نشتا او اسجو او عليها فدي عليه فدي فرض باندې طعامه وشرابه ارسل على الختم دي غریب داسې منډي مویداسه مو چې خدای پاک د مسکی دستړي په دې یقین راشي چې بس اسم لا او د صحرا نه پیاده ودیم نشه او اکلم لا او شربم لا ولې دستړي او دسکېږم نو دې دوه رسولي ولې به ما دې یې هیڅ کې دی واپس خپل ځای راشي به ما خپل ځای له بلار شم او بس تل بوز شم که پاسانه را لمرګ راځي چې دې واپس خپل ځای راشي د خوب ورشي ودشي چې دې کله راويخ شي نو اسوت ولا او په اس باندې رد طعام او شراب مخ مراتي دی خوشاله شي جنور ته ملاو شو نو نبی رسول سلام فرمایي دی خوشاله شي وی دا بندا چې سپین په خپل اس او معقول مشروب مندل سمره خوشاله شو الله د مسلمان په توبه د نجات خوشاله دا په ترمذی کې ان شاء الله ورته تاسو راځي واغه ټکی لراشه ادمه مقصد لراشه چې دې سپین سترګې وغړي اس ولاړي او باقي معقول او مشروبي دې د خوشاله نه سوي د خوشاله اللهم انت عبدي وانا ربك عليه السلام فرمایي يخطئ دي خطاش دی اللهم انت فکر دا و چې دا څه ویلې چې انت ربي وانا عبدك نو دا خلق خطاشي دا پیغمبر مبارک دا لفظ دی لوي چې د دومره خوشاله دي چې په خلق ویږي نه دا اللهم انت عبدي وانا ربك دا د پیغمبر علی السلام دا ونه چې دا سړی کافر شو نه دا راته صاحب په مثال کې پیش کړي نو معلومیږي دا چې انسان خطا شو او د خپل نه د کلمه د کفر قوت لا نو دا معذور دی دې نه کافر دی او مولانا صاحب یو څلورمه خبره هم درته کوم چې تور باندې څه پوي شي ادا ما د تمخ کې چې د ایمان تعلق چا سره دی قلب سره دی د زړه سره دی الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان دې دغه کې ایمان وی دا اقرار اللسان کو شرط دی د احکام دنیوي او د پاره او احکام دنیوي او د پاره اله شرط دي چې ته پوهیږي کړه چې ته پوهیږي خو ته بیا مکلف ته سر نه نو ما څه خبره درته وکړلې یو مې دا وې چې انسان خطا شي نو په دې باندې چې ایمان په کلمه د کفر غلطه سره وای د نووي خبره ټیک تا سړی په کافر کېږي نه او جو مې راته ولي وی ځکه چې انسان دی وخت کې مخطئ دی رفع عن امتي الخطا والنسيان بل دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها كما جعل عليكم في الدين من حرج من درتوي او درې مې دغه حدیث هم درتوي
او څلورمه خبره مې درته دا وکړله چې د محل د ایمان لسان نه دی، محل څه دی؟ قلب دی. نو قلب کې ایمان پروت دی. ها د لا شعور سمانا د لا شعور دا چې هو لا يشعر على الحبت، دا نه چې کړي په دې کلمه د په دې کفر د کلمې او په دې عمل پوی نه دی، نه عمل کړي دی د کفر کلمې وي پاغي پوی دې پس نه دی پوی. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نو دا سمانا چې دې په پوی نه دی په حبت باندې د شیطان کار دی، دې په پوی نه دی د شیطان کار دی، آسان کاری دا. لا يشعر بالتلفظ، لا يشعر بالعمل مو آیا، لا يشعر بالعمل مو آیا، لا يشعر على الحبت، لا يشعر على الحبت. خلاص شو خبره. اوس مولانا صاحب درې یو څو مثال درکم چې تور باندې پیښه قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي اصل آیت 13 یا ایها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نو انتم لا تشعرون نسكم دي بدا رفع صوتنا لا تشعرون على الحبت وانتم لا تشعرون على الحبت. نو دا د فرقه احباطيه دلیل دی ګوره. اغي سوي اغي وداد ګوره د پیغمبر علی السلام په مخ کې رفع الصوت ګناه ده، حبط نه کې او عمل وسره ده ګناه ده او غالي په ګناه باندې حبط د عمل لاغي. مونږ وایو نه خطا نشي، خطا نشي. د پیغمبر مبارک په مخ کې رفع الصوت دا سبب د ایذاء د نبی دا، سبب د چا دی؟ د ایذاء د نبی. او ایذاء النبی کفر مفسد کفر تګر. د پیغمبر مخ کې आवाज وکړل دا سبب د استخفاف د پیغمبر تر سپکو قتل. نو چې پیغمبر تر سپکو قتل نو استخفاف النبی سجد لك او متقر الصوت نه ګوره. متقر الصوت نه هغه رفع الصوت چې پیغمبر ته ضرر ورسي او هغه رفع الصوت چې پیغمبر ته سپکو ګوري هغه کفر ګرځي. نو کته ویل ته چې خود مطلق لا ترفعون ممانعه راغی نو مونږ ته پته نه لګي دا په الله پاک څخه چلو کو وردن للباب دروازه بند کړه موچتا وا. ټیک ته بعضی وخت کې بستا مقصد استخفاف نه وي او بعضی وخت کې پیغمبر مبارک ته ایذا مقصد تا نه وي، لیکن سب کله کله به وي. هم د مثال در کوم چې پیښه لا یا ایها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم. دا خاصه مثال د توتن لباب خاصه مثال اجتنبوا كثيرا من الظن او ان بعض الظن اسم. نو سوال کوي چې بعض الظن اسم نه نو کثیر نه ولې مونږ نه کوي، بعض الظن اسم نه نو بعض نه منې کیږي، کثیر نه ولې منې کوي. توتن لباب دروازه باندې درتا چې ټیک ته چې دا بعض اسم دی او سبب دا ګمان کوي تبه یو ګمان بکې بد ګماني تبه دا خو ګنا نه ده نن کې به ګناه وي. توتن لباب د قرنګ لا ترفرو کې اغه صوت سبب د حبت چې کفر وګرځي، کفر هغه ګرځي چې سبب د ایذاء او نبی او د توحید د پیغمبري. لیکن اما د پته چې کوم سره ایذاء راځي کوم سره نه راځي، کوم سره توحید راځي کوم سره نه راځي. نو توتن لباب د مستقر الصوت نه ممانعات دغه له تفصیل د نور مکم. فتح الملهم کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلی دي دا نو کوم الحوزه ما په خپل فتح الملهم باندې اوسرانه جلد یې ده او ما په خپل فتح الملهم باندې پاسه لیکلی فغاله نو ته لیکلی دي هغه سوي علامه شبیر احمد عثماني هغه رفع الصوت عند قبره الشريف ممنوع. رفع الصوت عند قبره الشريف ممنوع او رفع الصوت عند قراءة الاحاديث المباركة ممنوع. دول سبب ده حبت وي. ولي؟ لأن احترام النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كاحترامه حيا. احترام ده نبي عليه السلام ميتا كاحترامه حيا. او جسing احترام ده پیغمبر مبارک د پمخ کې داغه د اقوال او احترام باب کې داغه لیکلي او چې الته کما جنگله ده د نبی رسول الله مبارک ته مخامخ کېږي کنه
نو مخکې هغه الفاظ واړو اوس یې غټ لیکلي اوس یې ډېر غټ کړي دي ډېر غټ یې لیکلي مخکې واړو نو په یو باندې دا لیکلي دي بله بلکل چې کوم ځای کې ته پیغمبر علیه السلام مبارک ته سلام نه ورکړي هلکه ګورې ستاسو د ټولو سلام ما رسول دی ښه ته ګورې حقیقت ته د بخاري ته ناست ستاسو ټولو سلام ما رسول دی نو هلته مخامخ یو ځای کې دا آیت لیکلی دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي بله لیکلي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون او بل ذلك لدي لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم ذات دي لا بل ذلك لدي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل يوم بلد دي زما بخير دخل الى ما مكره غالبا بهر کې فودا دو خراته ګره یاد دي حاصل د مسلې څه شو فتح او بعض علماء بل هم نقطه لګلې ده چې شامي کیستا هغه دا چې د عالم په مخ کې راو صوتم سبب د دعا بلګي د معلم د استاد په مخ کې راو صوت سبب د او بلګي بلې وې ځکه د پیغمبر علی السلام حیثیت څه دی نبوت او رسالت لیکن د دې نبوت او د رسالت دارو مدار پس دی انما بعثت معلما چې د پیغمبر په مخ کې راځو صوت نه کې د څه وجه نه کې چې دا هاشمي دي په دې وجه چې دا قریشي دي په دې وجه چې دا مهاجر دي په دې وجه چې د جهادونه دي نه په دې وجه چې نبی رسول او نبی رسول څه نبی لیکيږي معلم ته وجد النبي دقل او رسول کې تعلیم مثل عقائد او اعمال اصل علت تعلیم دا نو په کې کې واچوا نو لا يشعر معنا لا يشعر بالحبس دا اوس مخکې دا نور درغه په مرجئ او بل بچا باندې په احباطیو وقال ابراهيم التيمي دا تعلیق امام بخاری دی ځکه امام بخاری د ابراهيم التيمي سره ملاقات نه شوی دا اجل او تابعین نه دی لوی فقيه دی او لوی واعظ السوي وما عرفت قولي على عملي ما ندي بشكل قول بالعمل بالبان الا خشيت مگر يريغم ان اكون مكذبا يا مكذبا تلوي واعظ ندي چې دخل کو د تقریر کوم کنا اغلا اول پر خپل عمل ور پیش کوم چې دا عمل ز کوم او کوم خلکو ته چې سویم دا پچا ور مش کما خپل عمل چې دا عمل ما کیسته کې نشتا وی غرا کینی ويريګم چې مکذب نشم مکذب صيغه د اسم مفعول ترا چې خلق ما ته دونه وي چې مړ دروغ وینې پختا دا خبره دې ټیک پر عمل باندې وکړي عمل پنه کې مونږ ته نو خبره دروغ وې دروغ مکذب نشم یا مکذب تخبل نفس شمع اصله چې تبازه د خپل ځان تکذیب وکم چې مړ دروغ وې خپل ځان ته ولې دا خبره دې درست عمل باندې وکړي دا دې محدث زمون صحابه موږ ته سوال یقین کو په عملشتا چې سوایو د رښتیا وایو هغه باندې عمل نشته او د عمل خو خشیتو بیا بم یاره ده واعظان جوجل وبر محراب و منبر میں کونن یاد دے واعظان جوجل وبر محراب و منبر میں کونن چون بخل خلوت میں روان آنکاری دیگر میں کونن چې کله په محراب او په منبر کې ودرېږي کنه بل ځای او جزان لکور تلار شي یا کوډګې ته نه دی بل ځای واعظان چون جل و بر محراب و منبر میں کنن چون بخلوت میں روان آنکاری دیگر میں کنن مشکلی دارم دانشمند مجلس باز پرس الکه یو مشکل میں چانه تاسو کې یو خیال سړی نه مشکلی دارم دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایا چراغ توبه کم تر میں کنن خلکو ته توبه واسه توبه وزغفل ولیکما کوما توبه فرمایا خلکو ته ویم توبه واسه چراغ توبه کم تر میں کنن واعظا چوب جلوه بر محراب و منبر میں کنن چې باغی جلوه شخکار شي او رومال پر سره چولی چوغي پینځه چولی واسکټ دو درې چولې وي او کونټمپل شانته هغه معوجه خوندې ګټو والا کونټمپل لاس کې نیولې وي او بعضو دلته کې پینځه پک ګوتې مچولې وي وایي کې په خبره او چشمې بل قسم مچولې وي او ځان له لوی شان جلوه لفظ جلوه واعظان چون جلوه بر محراب و منبر میں کنن چون بخلوت میں روان چون بخلوت
میروند آن کار دیگر میکنند جاغنا وای کوئی که به مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس مشکل دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبہ فرمایا چرا خود توبہ کمتر میں کنن داری زمانے واعظان دی او پکې کې موږ ټول پکې شامل یو نو دې سوي وی ما عرضت قولي على عملي ما خپل قول چې خلکو ته تقریر کوم خپل عمل نه دی پیش کړی الا يريكم ان اكون مكذبا یا مکذبا مکذب د ځان تکذیب په حکم چې مړه سره دروغ وي که ټیک دی نو عمل به پیش کړي یا مکذب سبب څه کوي کاکا جی استاد جی دروغ دی پرون مونږه نه جی ما هو ټیک ویلو نه نو ټیک دی ویلو عمل به پیش کړي دا ابراهیم تیمری لوی واعظو سه لوی واعظو او بیا یې زمون بس حالي مخکدا وقال ابن ابي مليكه دام تعليق امام بخاري دي دام تعليق دي ادركت 30 امام مدري دي اصحاب النبي عليه السلام كلهم يخاف على النقاف على نفسه هر یو د دې یریده د نفاق په خپل نفس باندې یریده چې اسنه منافقین ولا کشمار نشما ما تا ګورا حضرت حنزله رضی الله عنه روان دي مشکات کې حدیث ویلې دي حضرت ابو بکر صدیق فلما خلى ورزي حنزله جاړي نافق حنزله ابو بکر ورتراغي حنزله دا سوي وی مونږ د نبی عليه السلام مجلس کې نه جنو حالت بل شانتي جنت دا ذکر القرء العين فلما عافصنا الازواج والاولاد او چې مونږ بیا د خپل وخت سره او بچو سره یو ځای شو نزینا کثیرا ډیر سيزونه نه یې بیا هغه حالت نه نو التم یو حالت کورم بل حالت دا نفاق نه جوړ دي جو ابو بکر صدیق ودا خو ما تم پیږي هله ځکه د نبی عليه السلام نه تاسو کو لاړ نبی عليه السلام نه تاسو کوي عليه السلام ته نافق حنزله او سدي وي حنزله وسه چې تاسو سره ناسته یو حالت کې چې کور خذ بجول لاړ بل حالت میں وي نبی عليه السلام ورته سوي نه مې یریګا لو كنتم تديمون فتاسو دوام امونه وعلى هذه فدغ حالت اذا ما سر ناسه لصافحتكم الملائكه على فرشكم يا ابو بصر فرشتي بلارو على طرقكم وفرشكم مصافحه بد سروكي ولكن ساعه وساعه كلبداسه يلك پويږي دي بلغ تکم علاقه نزيده څه ده ډیر رڼا ده او چې څومره لري کېږي دا څنګه پیغمبر مبارک مجلس کې کېنه بل شان حالت ته کور ته بل شان حالت ته دا خو مکانی بعد او زمانی بعد ورا د رسول الله مبارک زمانه ته وګوره دي زمانه ته هغه زمانه ته وګوره دي زمانه ته وګوره هغه زمانه کې کم خلق هغه تبولا غوندي ګونام لوی غرق کاری دا او دې زمانه کې ګټینه غوندي نه کې ممتلوي شیخ کاری ګناه پرې دا خبره خطا نو دا حنزله او د حضرت ابوبکر مثال بل مثال مورا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یوذل دغه توي حضرت حذیفه ابن اليمان توي صاحب السر حذیفه ابن اليمان صاحب السر توي دل تراشه تا ته نبی رسول الله د منافقین نمونه غشتي دي کنه ویاو دا غوی د تاسو را نه کوي چې وته راتاو خای چمړې کوم وی او خولې دي دا یاد دي بالکل فرس می سره کې پروت دی مکمل یاد دي وګوره امیر المؤمنین درته خودلې نشم ولې درته نشم خودلې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز دی ما ته ویل چې دا ونه یو راته یاد دي دا ته خودلې نشم امیر المؤمنین خپانه شرانه غوړ وینا حذیفه دا د نغوانم چې ما ته وخایا او ته دغه منافقین او چې استاد لکه پراته دی رسول الله مبارک ته تخودري دي باغې لګ نظر ورواچو چې د عمر نوم پکې شته کې نشته دا خو دا یې له یو ګور د عمر نوم سره د دې نه چې هغه پته چې د مبشر بالجنت دی یو جنت سوزلا او رسول الله مبارک ته خپل مشیرین او وزیرین ویلي او د دنیا متویل د آخرت متویل او نبی علیہ السلام دا حدیث ناشنا مې لیدلې دي چې نبی علیہ السلام د حوض کوثر په غاړه تقسیم کړي دا دواړه بور سره نه مع ذلك يخاف څومره یاره تاسو مشهور ویل دي کنه دا فضائل اعمال کې شته وګورئ څنګه فضائل اعمال کې شته
مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي چې حضرت عمر فاروق بنوي د کې بروجت وی دا معنا بهتر دی ک الله وتفقهر کو او بس وظیفه تم شو په عمر تعالی فقار جوړ کړي او حضرت ابوبکر صدیق مرغه ته کته دا معنا بهتر ده باختن مرغه ټوکونه معنا بهتر ولی کله الله قهر راځي کوم لا به کومه ته فقار جوړ کړي دا خوف غالب شي او د عمر نو ما د تمکن نه وی وکبل فرض الله اعلان کی ټول مخلوق ته دوزخ تلار شي او کس بجنت ته بل فرض باندې محمول ده ټول د دوزخ ته دي صرف یو بجنت ته دي ټول یو نو امید مې په الله دومره دي عمر ودا بځي او اعلان او چې ټول جنت ته دي ابلیس دي ابلیس او ټول شیطانان او کافران دي او صرف یو کس د دوزخ ته لار شي ودا باندې او څومره دی راځه څومره ده تاسو ته مثالونه خو دې نقشې کنا نو سوي دلته راشه اوسه نفاق باندې یریدل يخاف على النفاق على نفسه نو بعض حضرات وی چې د نفاق عملی مراد کوم نفاق مراد نفاق عملی نفاق عملی څه سخت دی یریګم ګناه نه ونشي منافق عملی نشما یریګم ګناه نه ونشي فاسق نشما او بعض علما وی چې نفاق اعتقادي نفاق اعتقادي یریګم التم یو حال د بل حال اصل نفاق منافقین او اعتقادي او کشمار نشما ور یرا اس مولانا سے یقول ما منهم احد يقول يود دوینم نو جدا سے ویلے وے کہ انه على ایمان جبريل و میکائیل دې په مثل د ایمان د جبريل او د میکائیل له على مثل ایمان جبريل و میکائیل بعض علماء ادارت کی فرما ابو حنیفه رحمۃ اللہ ځکه امام ته یو ځل داسې ویلي دي چې ایمانی جبريل نو یوم دا نه دي ویلي چې ایمانی علی ایمان جبريل و میکائیل او امام ته وایي ایمانی جبريل ولې وایي مولانا صاحب دا خبر ذهن کې واچوه درې قول دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه عیني لیکلي دي درې قول دي یو قول دا دی چې ایمانی ک ایمان جبريل ولا اقول مثل ایمان جبريل ایمانی کا ایمان جبریل ولا اقول مثل ایمان جبریل او د کاف او د مستو په منځ کې فرق دی کاف د پاره د مماثلت د ذات راځي او مستو د پاره د مماثلت د اوصاف راځي کاف د پاره د مماثلت د سره دي تشبیه پچا کې په ذات کې مماثلت په ذات وي او مثلو د پاره د مماثلت او د تشبیه د صفات نو ایمانی کا ایمان جبریل چې څنګه هغه خدای منی د بابا څخه یا کوم مؤمن به منی زمانه بالکل جنت منی زمانه فرشتي غمنی زمانه یوم الاخره غمنی زمانه چې کوم معتقدات امنی زمانه ولا اقول مثل هغه مثل کنه نه هغه اوصاف جدا هغه مشاهدات ته جنتونو دوزخونو کړي ما په مشاهدات نه دي هغه مشاهدات عذابونو کړي دي ما خو هغه نه دي کړي او ليس الخبر كالمعاينه ما ته خبر ملو شوی دی هغه معاینه کړي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ توي ایمانی کا ایمان جبریل ولا اقول مثل ایمان ورته څنګه دي دغه دي ما منهم على ایمان جبریل و میکائیل بلغه میکائیل وسره نه دي تفاخر ده نه او د امام سے دویم قولم ورکنا وی اکره ان یقول احدا ایمانی کا ایمان جبریل ضبط درته اکره دا خبر بد غنم ان یقول احد یو قصوی ایمانی کا ایمانی جبریل او دریم قول وره بی ایمانی ایمان زما مثل ایمان جبریل ایمانی مثل ایمانی ولی لانی آمنت بما آمن به جبریل اوس بس کوم درې قول د امام صاحب راځي تولاله لکه معاد قوا یو قول دادی ایمانی کا ایمان جبریل ولا اقول مثل ایمان جبریل بلې خو کوئی څه کړه کا په دې دیم سوي اکره ان يقول احد ایمانی کا ایمان جبریل کوئی دې ویلې او درې نمبر سوي څه به ایمانی مثل ایمان جبریل ایمانی مثل ایمان جبریل ولې لأني آمنت بما آمن به جبريل
لأني آمنت بما آمن به جبريل. نو علماء د امام صاحب تدریو وړو قولو نه کې تطبیق راوړل دا لومبه قول چې اکرهو دي دا د عوام د پاره د عوام بنوي چې ایمانی کې ایمانی جبريل هغه پکا په پښتو نه کوي عوام پکا په پښتو څه کوي نو لومبه قول چې اکرهو دي چا د پاره دي عوام د پاره دي دویم قول چې ایمانی کا ایمان جبريل ولا اقول مثل ایمان جبريل دا خواص لپاره او پوهیږي او دریم قول چې ایمانی مثل ایمان جبريل دا په اعتبار د مماثلت په اعتبار د مؤمن به یا مؤمن به مماثلت په اعتبار د چا دي مؤمن به ولی رستو وسره قرینه موجوده ده لاني آمنت بما آمن به جبريل لأني آمنت بما آمن به جبريل أخذ مني ذهن منا أفرشت مني ذهن منا يوم الآخر مني ذهن منا دا الله جسمنا صفات أنا مني ذهن ورسر منا نلوم بيد عوام دا پارجو دویم دا خواص دا پارجو او دا درین مماثلت فنفس ایمان کنا دی پچا کے شو اعتبار دا مؤمن به ما آمن به جبريل وما آمنت به يوم سيده قرين پیدا ما خلال شاء اس راشا دریم نمبر راشا ويذكر عن الحسن ذکر کیږي د حسن بصری نا الکه التکی وی قال ابراهيم التيمي او دی بل کې سوي وګوره قال ابن ابي مليكه عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكه نا کې تل کېږي او د يذكر راغي نباز حضرات وی هغه دوه کې ضعف ته اشارت نو د صيغه تمریض د ضعف ته اشارت دی الامر ليس كذلك دا ټیک دی چې غلط تمریض کړه ضعف ته اشاره دي او کله بل پیدا کوي اور ضعیف دي د کې اشاره روایت بالمعنى ده هغه مخکې الفاظ ورته بعینه د ابن ابي مليكه او د ابراهيم تیمی یادو او د حسن بصری الفاظ ورته یاد دي مفهوم ورته یاد الفاظ ورته خپل جوړي ځکه یو ستاره نو دغه د مجهول کې څنګه د تمریض د پار راځي تر پار راځي تمریض د پار او شک د پار راځي د قرنګ صيغه د مجهول کله کله د پار راځي چې الفاظ د دې سړي را یاد نه دي او معنی را یاد د الفاظ ما خپل دي د اشاره روایت بالمعنى تش يذكر عن الحسن البصري ما خافني يريد الله نا الا مؤمن سبب چې چا پدې کې د الله ير پردي دا مؤمن دي چا پدې کې د الله ير پردي څه دي مؤمن ولا امنه ځان بچ نه غني د الله د عذابنا دا امنه ځان بچ نه غني د الله د عذاب ملک مرجئه چی وای اسم نشته پیغام اوسه چې ته موخه کوي اسم نشته ایمان در سره تا ولا امنه ځان په امن نه غني دا ما ځان په امن نه غني دا الله د عذاب الا منافقون بلکې تر څه کې تبه د خوف او درجات د ډول په درمیان کې دي یا ربام کې مؤمن به او ځان په امن نه غني ځان په امن نه غني یا رب تعالی کې راځي اوس مولانا سے قرآن حکیم کې آیت دې هغه تشریح تو کما شارحین قرآن کړي دې زمانہ انه لا یامن من مکر الله څنګه دی الا القوم الكافرون فلا یامن مکر الله الا القوم الكافرون خاسرون ٹھیک شو خدای خبر چې څونه پیسې دې په دې ختم غوښتل ظالم ټوله خپل مدرسې لاره مې ده څنګه دې فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون شو معنا د تخشتو په دې سره مناسب فلا یامن مکر الله دا الله د عذاب نجات فامن نغنی مگر خاسرین هغه وی سن استمانا نه یا رب کې چې ومنه نيسي لا یامن مکر الله ذات فامن نغنی ځان په امن نه غني مکر الله دا الله د عذابونو په دنیا او په آخرت کې الا القوم الخاسرون هغه قوم چې تاوانيان دي غافلان دي ظالمان هغه مړی څه چې څه مو په ښه نه ار وخت بیان کوي چې دنیا کې عذاب راځي چې آخرت کې راځي او مرګ راځي ایمان لري دلته د قوایا ما خافه ير نکید الله پاکنا الا مؤمن ير الله د عذابونو مگر مؤمن د مؤمن خاصیت دا چې به ير خامخا کوي ير د سنا چې عمل خبد نشي برباد نشما مخکدا ولا امنه او ذات امن نه غړي د الله نه امر عمل
دا امن نه غني د الله د عذاب نه مگر منافق سره ځکه خو ایمان نه لري اذان په امن نه غني اذان په امن غني او دې مړې سره نکتا لکه مرجئه کړي وګول نه یری چې اصله ایمان نه خلاص نشو اخر وخت تبا نشو الله دې ایمان نصیب کړي او دنیا کې عذاب را نشي په دې ګناهونو او آخرت کې عذاب را نشي ها او تراشه مولانا صاحب دا درې آثار امام بخاری ذکر کړل او د خوف د حبت د پاره ذکر کړل اسلوبی له ځل بیا الارشا ابراهیم تیمی سوئی صلی الله علیه وسلم معنی دې بنکړي قول په عمل مگر یې کې چې مکذب نشما څه مطلب اور مطابق عمل نه دی نو اسنه کذو مکذب د ځان شوم چې ته درو وې یا خلق به مکذب کیندا په سبب د حبت عمل وګرځي ویږي په خبره حبت جواب وګرځي عمل ورپسې شا ادرکت 30 هر یو له درنه پاکنا یا څنګه منافق نشما منافق نشم ولکه منافق ما نو اعمال بټول حبت دي خوف د حبت پکې راغی او دریم نمبر کې راځه دریم نمبر کې دا و چې ایمان په بچان د ایمان د جبرئیل لري لغه دا وکړه چې تر بیا د حبت راځي او دریم نمبر راځه ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق د مؤمن خاصیت دا چې ته یریږي د الله د عذابونو او عذاب ادرج عمل د حبت د دریوالو مختص ته ادا چې یرکا وګوري د الله نه یرکا ود نفاق نه یریګا یرکا ور دین چې د ځان تکذیب نه کوم یا خلق په تکذیب نه کی او یر د الله د عذابونو نه کوا ولی د دین یریګا ځکه ممکن د چې دا په داسې اعمال د صادر شي چې هغه کفر ته مبدي شي او سبب د حبط د عمل وګرځي اوس خو به شوي کنه مخکې دا باب ما يحذر عتب بخوف د مؤمن باندې باب ما يحذر عتب بخوف د مؤمن نو چې په مصدر عتب شو نو ما مصدریه کا عتب په مصدر شو ما کما شو مصدریه نو حذر يحذر تحذيرا مولانا سے ما د طویل چې کنده کې ما مصدریه چې مضمون د جملې واسطه فعل فتاویل د مصدر ګرځي مضمون د جملې واسطه مضمون خو پیدا نه کنا مصدر د فعل براوالی او ضمیر تفاعل یا مفعول به مضاف نو ما يحذر فمانا التحذير سره شو فمانا چا سره شو او ضمیر فکر راځي کدي مؤمن تا تحذير ذا مؤمن يرى باب التحذير من الاصرار على التقاتل باب التحذير الله يرول کی د سره يرول کی د اصرار نه په تقاتل او په عصيان تقاتل ګوره موجل نه دي خد جنگ جګړه تقاتل دې شو یو ځل بصادر شي د توبه بعد دوام پیونه ولی مصیبه حبت تراشي عصيان یو ځل نیم بصادر شي عذر ته توبه وباسا دوام په مکوا که دوام دې پیوک وګوره حبت بدل راولي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي او هو ناشنا خبره دې سړي رب العالمین عجیب پویا ور کړل ډیر ناشتا پویا ور کړل او وی خلک وی دا وړ ګناه دا وړ ګناه مانه تمام وی دا وړي ګناه مثال دا وړ سکروټ کې او دا غټي ګناه مثال دا غټي سکروټ کې دي سکروټ ته په جنې کنه دا وړ سکروټ کدي په صندوق تجامو کې واچولا نو صندوق په ودی خو سموده پس او چې غټ سکروټ کدي واچولا فورن دې درته سوځي نو چې سکروټ کا پجامو پرې وته څه چل به سره کې دوام کې وې ساتي کې فورن به وجه نه فورن وجه ګناه مثال د سکروټ کې چې صادر فورن توبه واسا فورن د مؤمن او د منافق په منځ کې څه فرق دی المؤمن يرى ذنوبه كأنه واقع تحت جبل ترمذي حديث دی المؤمن يرى ذنوبه كأنه واقع تحت جبل بعد غرة في التوبة واسا او ده منافق من اصل يرى ذنوبه كالذباب فقوذ بعد راغ كنا فقال به هكذا فقال به نو دوام بنکه دوام دې کې اشاره دي چې یو ګناه د خامخا سره صادريږي او دوام مکو پر توبه واسا باب ما يحذر باب التحذير من الاصرار على التقاتل والعتاد من غير توبه قيد ولا توبه دي وستلنو بیا څه شي شو اصرار ختم ما اصر من استغفر غذب ټکی وسره وې حدیث ترمذی کې شته اذن ډاډه نشي په ما اصر من استغفر وان عاد في اليوم 70 مره
ما اثر من استغفر بخنه غفرا اصرار نه دي وان عاد في اليوم الګا د فرض محمود دي مړه ډاډه نه شي او یا بعض وخت کې د نبی رسول الله دو قسمه اوصاف دي د کتن کې د الله دو قسمه اوصاف دي یو هغه مظهر د رحمتونو دي چې کوم وخت کې د الله د رحمتونو ظهور کیږي بیا د الفاظ وي یا وی و اذنا و ان سرقا بیا سوي بیا وی چې دخل الجنه من قال لا اله الا الله دخل الجنه او چې کوم وخت د الله د غضبونو هغه ظهور کیږي بیا التسوي بیا سوي لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن بیا سوي من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بیا سوي قتال المسلم كفر ابل څنګه دی لکه تر روان دي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر کوئی څه کنه اسراء نو باب ما يحذر من الاسراء التقاتل والعصيان نزان ساتا وبه توبه نه توبه سم معاف کیږي لقوله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون پتدا اذا گناہ نه پکار اصرار په نه کی سم مطلب صدور کی په اقرار باندې کې تدوی خبر شو دي کی مولانا سے اشاره شو چې په تقاتل او عصيان اصرار مکوا ځکه دا تقاتل او عصيان بدی مبدي شي کفر تنحبت عمل بدی راشي دا تقاتل او عصيان بدی مبدي چاته شي جابه کفر تصبر راشي حبت عمل بدی راشي هغه سره دا مناسبت دوس مخکلار شاه وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال شعبة بن الحجاج عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة مرجئة وتولي يرجع تأخير سوي وآخرون مرجئون الحمد لله يؤخرون العمل اعتبار مرضي وقال حدثني أغوي جبال حدث بيان قال أبو وائل دا عبد الله بن مسعود خاص شاكر دي أبو وائل ناكيب تريكري خاص شقيق بن سلامة تابعي دي ماذا أباد عبد الله بن مسعود وهي الذي مطلق عبد الله ذكر جملة مراد كيږي چې نبی عليه السلام قال او فرمایل سباب المسلم فسوقا سبب پیژنه مسلمان په خلو چېړل اکلا به فحش ما اکلا کلا به فحش استا مرداسه استا قدراسه استا خورداسه هغه تم سبب وي او دې تم سبب وي چې مړ د سترګې دې څنګه دې خودرې څنګه دې مخ څنګه په پلان کې زویا پلار دې پلان کې دې دم سبب مسلمان ته پجب بد غدوي سبب المسلم فسوق چیرته مسلمان ضرر مسلمان ته بالقول چیرته مسلمان ضرر مسلمان ته بالقول فسوق دی عصيان دی الله د طاعتنا وتلي وقتاله كفر او قتال المسلم څه دی دا اضافه مفعول به د شرحه قتال مسلمان سره دا مفعول به دی کفر دی سوال کوا قتال او کفر نه دی نو موږ ډېر معنی کوو دلته مناسب معنا و بس موږ ډېر معنی کوو یو معنا دا چې دا محمود په ځای ورو پته شي یری دي الکه دا کار له شل د دی ولم شل د نو خو یری یا خو محمود په ځای ورو پته شي یا او دوی جواب څه دی محمود په مستحيل درې جواب یې څه دی چې په کومه معنا مصطلح اخر معنا لغوي اخر چې دا شکر دا د اخوت اسلامي نه شکر دی تارور ضرور وجل نو پکا روټ پر مدد پکا سوجو لکا څنګه مې ویلکا محمول په مستعد زجر او تشدید یا بل څه وې معنا نو کوي چې ناشکری دا او تل کوم معنا مناسبه ده مبذي الى الكفر مبذي چاته لکا کفر تا چې کفر ته مبذي شهادت عمل ده کفر ته مبذي شهادت تجارت ده لکا عمل ده ولی مبذي کفر ته جلدی نن خو تو سره قتل قتال کې جګړه اور سره کې دباو یو جنہ میں یا بڑا کی شیطان اور اس طرح سے مکہ و موجنا مسلمان دی وینا قتل حلال دی تو چې داول غالل چې قتل حلال دی نو کافر شي ور قتال معنا ما مرګ نو کوي خاصه ویلو جنگ جګړه قتالا يصعد دا جنگ جګړه کیسه وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ويستاقوا على كي دوار جمدي دي او کدوار عملی دا چامیانس کے اصلاح کے نو قتال لمرا جنگ جگڑا کفر دی ولی کفر دی مفضی الى الكفر کردی محبت عمل براشی دورت راقی کو مرجع او باندے اتوی تم نقصان نرسی دادی کورا فسق دے
احفظ عن الله ولی ضرر رسي او قتال څه چې دی مبذي کفر ته ګرځي ضرر رسي ویږي مخکې دا جی قتيبة بن سعيد بغدادي بار بار تيري کی اسماعیل بن جعفر بار بار تيري کی قراوي دي لا انصاري دي خان اسماعيل بن جعفر انصاري عن حميد ده اقى حميد بن ابي حميد دي اغا حميد الطويل کی ورته ویلي کېږي حميد الطويل سے قراوي دي دا جل تابعين لري عن انس رضي الله عنه وعنه قال اخبرني عباده بن ثابت مشهور صحابي دي اسوي النبي عليه السلام یو صحابي ده بل صحابي نه نقل کوي خرج روت يخبر خبر وركو يا وركو وحكايه حاجه ما دين بين القلب بيت القدر اي بتعين ليله القدر كذا فلان كيش کا فتلاحا تنازع دو طرود مسلمانان دو مسلمانان یو بل طرف جګړو یو عبد الله ابن ابي حضرت او بل كعب بن مالك او ده كعب بن مالك قرضوا عبد الله ابن ابي حضرت رضي الله عنه هغه قرض وته ده ورکو عليه السلام روت په جګړو کې جماعت یا كعب بلا فيك يا رسول الله نو دا څنګه وته دا څنګه وی زعي الشطر ني متمام زعي الشطر ني متمام بقط عل يا رسول الله ما بك اب دي قوم فقزي فتا ثاني مولا فقط فعل هو خبره نبي السلام نو دا غدوالو من في جګړه رااله فقال النبي سو فرمائے نبی نے طرف اوغلا بإني خرجت دروت لاخبركم بتازل خبر درکم او نن زمانہ کې چې دا څه کوټی نه میرا توبه دا زمونږ نظر ته رايو ابي دې اګړې وړي یو سړي چې باندې قرض وي چې قرض راکې در به کم الکه د نن میرا دماغ کوی نه خوراک کرنا بس وی کارو شو په در درکم وکړه براکه اے خو چې څنګه دغه نه خدای اخلاص کړه نور نن دغه خدای اخلاص کیږي دې زمانہ کې نه پرې نه مم نه درکې ما یو سړي ته وې ما ورته وی په ما یو سړی مې مقروض دي قرضدار مې دی او نشته وسره نیرا کوي مستغنا په ما زکات ته کدا او د زکات کې پرې دې کې مې زکات کې نشي پرې خاورې او دوه صورت دي یو صورت دا چې هغه ته وی چې راکا قرض دې واپس زکات کې راځي نو هغه قرض خپل وصول کوم ما کا پیسې زکات کې ورته خو تبلیغ شته والا کې بیا ورته دویم صورت دا دی چې دول ورکا جهان دا واخلا دا فقط زکات کې مصروف منظور تا او بیا ورته وځي او مال خپل قرض راکړو پکا نه ګونه خیر دی والا هغه ماته مولوی دې کار دی راوته مې څه ویول الحرمه پیسې مرګ دا فقط کې مونږ تقبل کړه خدای پنو به قبول نه کړي مې چې مال خپل قرض راکوي در پاتې نو مې تا دا خاصه چلا سولو چې ته ځان دا جوړ کړی زره درځو یو سړي په چا قرض وا هر وخت په ته وی قرض راکا هغه ورته بس که خیر کار بدیو شي خزر بدل مې کله برا وی شپول مې جوړ کړل شپول پیژنې دغه نو شپول هغه مې ګړو چې لوله په کړه ور کړې نو چې دا هغه وړې په دې غنو کې خېلي که خیری کړه هغه وړې چې خرڅه کم طالب په خپل قرض خلاص کړ وړې خېلي او زوره به خېلي او کله به خېلي نو هغه تریو خندل اصلي خندل چې دا نقد دی وره دې څنګه خوشاله دې په چې نقد دی دې به څنګه وتا خوشاله ټول پسې چا کوم دې نن سبا توبه وباسا رسول الله مبارک خبر ختم کړه نیم معاف کا معاف پکنے نیم ور کا ختم شي واستوي پر جوړوتم لأخبركم كتاب خبر لكم بليلة القدر فطلعين ليلة القدر ألك ذيك بعض العلماء تدري دري بان دكي كل ذي قدر ستوى ليلة القدر كما دو فلان كي ولدري أبقى الباب في تفسير والنشتا وقف ذاين ذاك وإنه شان ذلك تلاحة نازوك فلان كي وفلان كي عبد الله ابن أبي حضرت وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما فرفعت نشيغان دين وي بليلة القدر ختم شوي ذوي امون سوایو نو مې رفعت تعینها ولقرین سیاق دلال سره باندې دا تقرب الصلاه یو څه کارات نه ګوري ګور موږ رفعت زمانہ کې شابسي
تعین ولی عسى ان يكون قریبا کې رفع تعین تاسو له بهتر وي ولی بهتر ته معینه و نو هغه یو شپه عبادت په موقع نو د یوې شپې د ليله قدر ثواب به مومید او چې غیر متعینه شو نو د الله شپې به هر شپه په نیت د ليله القدر عبادت وکړي انما الاعمال بالنیت د الله شپو ثواب بخده خیر شو کنه او دیم خیر څه دی دیم دا چې د معلومه او چې د فلان کې شپه ده نو دعا پکې قبليږي نو بعد وخت انسان کو جذباتي دي چې انا بخفي زوینه خدنه او راپا بس خیره به ورته کې خیرم قبليږي نو غرض پښې بیا به رسوستومانه نو اوس هغه تعین نشته نو خلق هغه څنګه کې یو شی متعین فورا ورته پاتې چې غیر متعین مړ کې نشته باشه دې چې بل څه نه خیره باندې کوي خلاص شو خبره التمسوها في السبع اوس کدا شیعاګانو خبره واجب رفعت ختم شوی د التمسوها ویلو ځکه التما اوې چې رفعت معنا سوکړه تعین پورته دی دا په خپل وی مطلق پورته نه طلب پې کوي التمسو طلب کوي ليله القدر لرا بالسبع الباقي یو باقي پاتې ده څه مشوره نه چې هو باقي پاتې کمیاش د دیر شو د درويشتمه ده او چې میاش یو کم دیر شو د سودا ثابت والتسع الباقي انها باقي پاتې وي کمیاش د دیر شوی دویشتمه ده چې میاش د یو کم دیر شو یویشتمه ده والخمس الباقي دي کې خبره نشته او یادا التمسوها في السبع في ليله السبع والعشرين ما كنت في ليله السبع والتسع في ليله التسع والعشرين في ليله الخمس والعشرين خلاص اوس دې کې به نور تفصیل خپل باب کې راځي خو دې نه معلومه شو چې دا د ګوره جګړه دوله خطرناک شی دی چې د ليله القدر تعین ظاهر کې خو پیدا راځي فکر دې عاقبت کې موږ الله بخیر کې خدای کې خو پیدا وکنه ته سوالو کې چې خیر پکې ونه بیا څه خبره خیر خو بل خبره ده په بل نسبت خیر په بل نسبت په دې جهاد خو پیدا وا چې موږ ته معلومه ونه موږ باغ خامخ عبادت کوو اوس خو ځکه موږ ما ته اب کېږي چې دوی ته بیا عبادت کوو کېږي چې دوی ته بیا عبادت کوو صح دا نقصان کو او تدې مناسبت لري لکه څنګه په دې تنازع باندې تعین د ليله القدر ختم شو دقرنګي په ګناه باندې حبط عمل دې حج تخکل تکمیل شو څنګه دا تنازع سبب د چا شو شابه د رفع د تعین دا سوایا څنګه تنازع سبب شو د چا د پاره د رفع د تعین دقرنګي ګناه سبب ګرځي د رفع د ثواب چې حبت ته د رفع د عمل چې حبت ته خلاص شو خبره او ډېر مسلې دې معلومه شوې چې ليله القدر شته دي تنازع خبره نه ده وې چې په تنازع سبب ده د لغو ګرځي د ليله القدر مثال یې مخو چې کوم او کېداو التمسوها کې عمل لپاره ده استحباب څه ثواب پکې ډېر دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم